your friendly channel in your own town. Listen, Radio Dilbar. ویلکم بیک جی ګران اوریدونکو پروګرام رابطه کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی لیب خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خپنی اوریدونکو په دغه پروګرام کې زما سره مرسیال دی زور احمد ظریف خیل صاحب خبره تر روانې دي ز صحت حواله سره پښتونخوا کې په هسپتالونو کې ولسته سم مشکلات تاسو پرون یو ویډیو کتل الارج کې چې په قطارونو کې خلک ولاړ دي هغه ویډیو چې کله وایرل شو نو د حکومت ته وریاد شو نو یو کاونټر او یو کمپیوټر چې کم دنو زیات ک نو خلک به چې کله خ ذلیل شي نو هغه نه پس په دوی بیا فیصله کوي د دوی سیخ اقدامات دي خو دا غنمه چې صرف جلسې جلوسونه پاغي کې هغه دومره مصروف دي چې د صحت معاملات په پښتونخوا کې په هسپتالونو کې بالکل ایر دي نو په دې باندې زموږ خبره تر روانې نو زور صاحب تاسو چې کوم خبرې وکړې دي هغه په تناظر کې مخکې بسوایي خان شیرپوسو مونږ خو که چا اوس دا ریډیو ټیم کړي نو هغې دپاره ما یو اور عالم دا خبره کوو چې مونږ دا غواړو د صحت دا شعبه چې ده نو دا ډېره زیاته پیچیده غوندې شعبه ده او دې کې ډېر زیات خلکو ته مشکلات دي ډېر زیات رڼا تیاره ده پکې ډېر زیات پکې هغه کندې کپرې دي پکې او ډېر زیات هغه د پیسو د ګټلو هغه چانسز دي پکې نو په دې وجه باندې مونږ دا غواړو مونږ چونکې د عوامو بیا یو ځل وایو چې سترګې م یو غوږونه م یو ژبه م یو نو د بعضو د خلکو د مکاریانو نه او د خلکو د دوکو نه مونږ غواړو چې د ریډیو دلبر په ذریعه باندې د خپلو اورېدونکو ته هغه چالبازیانې ورته وښیو هغه کم غلط کارونه چې پکې کېږي لګی دي هغه ورته وښیو چې لږ شاید د خلک ویښ شي او د خپل حق تپوس هم کولی شي او د دغه ځای نه ځان بچ کړي شي ما یو څو واقعات بیان کړل الف خان شیرپو صاحب یو ځل د ډسټرکټ هیډ کوارټر 400 سره چونکې زموږ تعلق دی نو زیاتره دلته ځو بار هسپټل ته ځو پرایویټ ته هم بعض اوقات لاړ شو خو زیاتره واسطه هم دلته چونکې دا نو زه یو دوه واقعات تاسو ته بل بیانومه دا اورال دي دا مسلې چې دی نو دا په ټوله صوبه کې بلکې داسې به هم چې ټول پاکستان کې دي دا کامن دي مختلف شکل سره دا مسلې شته خلکو ته پیښې دي زه یو پیشنټ ما بوتو او سرجن له دلته هسپټل ته نو هغه نورو مریضان چې کوم نور ډاکټران هغه ناستو ام اوس دی میډیکل افیسر دی هغه ناستو سرجن نو ناست په او پی ډي کې سرجن نو ناست دغه او پی ډي هغه ناست نو پکې نو هغه مریضان خپل بس هغه چیک اپ کېده خو یو څو مریضان داسې و چې هغه دغه سرجن ته خپل مریض خودل غوښته یا خو چې ته مخکې دا پیشنټ چې دغه سرجن ته خولو او یا د هغه مسله داسې ولکه موږ ته چې کوم مسله ایمرجنسي کې موږ دینه مخکې هغه ډاکټر ته خولو ډاکټر وی چیرې دا تاسو سبا سرجن ته وخایي نو سرجن ته انتظار کوم ما اټینډنټ ته پوښتنه کوم یار سرجن صاحب کوم ځای کې دی ماته به اپریشن تیاتر کې وي زبر ورلم اپریشن تیاتر ته هغه ته ما ویل چې ډاکټر سرجن صاحب راغل دی ماته چې دا خونن اپریشن تیاتر کې څه کار نشته غلاندې او پی ډي کې دی زه بیا عالم بیا لک سات ناستو لکه هغه بسو مریضان پاتې شو نو ټول تقریبا مریضان چیک اپ شو نو بیا ما غټنه ته پوښتنه چې راغی ډاکټر صاحب راغل دی ماته چې نه غبر اپریشن تیاتر کې دی ماته یې راته نشته ما خو کوته ماته چې نه المل ته ته پوښتنه خیر دی خو دې اټینډنټ ته هم پته و چې کم ځای دی خو دې مس ګایډنس کوي زه بیا ورله ما دغه ته بر اپریشن تیاتر ته سړی وایي خو کوم خغیرات وی چې دلته نشته خیر موږ تقریبا داسې 12 12:30 1 بجو پورې خدا وخت پورې ډاکټر را نه غي سرجن اوس هر کس خدا سې نشي کولای خو بهرحال زما خو چونکې موږ صحافیان یو د معاشرې داسې دغه یو چې واړو سوشل ورکر هم یو چې موږ د خبر لګ مخکې بوزو زه ډایرکټ لاړم ام اس پسې ام اس خړم ملاقات نه کېده سوګي یره جی زه خو ام اس سره ملاوي دل غواړم یو شکایت کول غواړم نه جی تاسو ماته په چټو لیکه چې تاسو کې زبا هغه دغه ته ورکم ام اس سیب ته نو ام اس بیا چې راشنو بیا به تاسو ورتلی شه داسې نشه ورتلی نو ما چې دا خو یو عوامي عہده دا او زه به تاسو ضروري چې زه تاسو خپل عہده هم چې زه شیم او سیول سرویسز د ورکوټ هاو د سیول سروانټ او د ورکوټ مسلې د پاره صرف د سرجن ته پوس کوم چې د سرجن نن ولې نشه دا غنن او پی ډي د سرجن په کلینیک کې نکینی نن یعنی خپل او پی ډي کې نکینی غنن بهرحال مجبورن ما ته پچټ باندې خپل عہده یا سوچ هغه مې لیکل او ما دنه ورلېګل ځان ته داسې لګ دغه محسوس شو چې د ورکوټ یو مسلې د پاره ته په داسې دغه کې زی کو ځکه عام وته لیکل چې سبا زما د فلان کې نوم دی زه ملاودل غواړم نو کې دی شي ملاقات ما ته شرف نو حاصل شوی هغه چې زبر له مې صاحب را پاسه د په خیر هغه چې ته غټه مسله کې راغله ما رجست معذرت کوم
د فلانکی سرجن نن او پی ډي ده او سحر راسي هغه د خپل د او پی ډي کمرې ته ننوتې هم نه دی دا 1 بجه شوه سرجن صاحب نشته څه وجه ده ما ته وی چې دا سرجن ما غل پیژنده شاته وته ولاړو ما دي سرجن فلانکی خو دا دي شاته ولاړ دی هغه ماته ولې څه چل دی ما جیل تاسو نن او پی ډي تاسو نن نه راغلی وی نو ډاکټران شته کنه ما جی هغه ام اوس دی میډیکل افیسر دی سرجنان نه دي سرجن ته نو چې ښه ام اس اتي چې بس یو 15 منټ مال راکړه دی مال راغوسته ماجي دی 15 منټ خو بتاله درکم دی ته اوس روغستو خو دې سر راس په خپل کلینیک کې دلته یعنی په خپل کمره کې نکینی بیا ماته غټنډ نور کسان وی چې دلته ځکه نه کینی غټ ډاکټر په خپل او پی ډي دفتر کې نه کینی افیس تراشي په لګوتو لګي په هسپتال کې خو ځکه نه کینی چې دلته دې کینی او دلته دې مریضانو ګوري دلته پرایویټ کلینیک کې به دې سګوري ما زیګر چې د خپل پرایویټ کلینیک کې کینی الته به بیا سوق ګوري چې دلته د ټول مریضانو ګوري لہذا چې په کم روز باندې د او پی ډي وینو د په بازار په دې هسپتال کې چې بل ځای کې ناشتي چې بل ځای کې ناشتي چې بل ګټ کې بناستي خو دې کمره کې نه کینی اول خو کینی نه خو کو فرض وکړه کې ناستم د مریض نه چک کوي د مریض چیک اپ په دې په خپل پرایویټ کلینیک کې کوي په مردان روډ باندې غټه پلازا کې بده کینی الته به مریض چک کوي دلته به مریض کې چک کنو بس بیا خو بس خبره ختمه شوه ټول مریضان دلته دوه قتل کلینیک خو بده اسی ناشتي او هغه ام اس اف سره ولاړو یو بل مریض یو ډاکټر لورلم او هغه سکین والا ما مریض بوتله بدقسمتۍ نه پاکستان کې بچ یو کار کینو لکه جان پہچان وته شوکان ستا کار بل کیږي نو هغه زما پیژنګلو نو هغه مریضه ما خپل والده وته اوخوله نو دا د الفاظ ورجی هغه خپل اټینډنټ ته وی په دې کمره کې دنه په خپل او پی ډي کې په کمره کې دنه بیا کمره لاغي کې هغه ناشته او دغه جونیئر ډاکټران ناشته چې کوم چیک اپ کیږي لګا دې شاته کمره کې ناشته چې دا چیک اپ وکړو نو اټینډنټ ته جو بل مریض ما ترونه لګي غوري دغه ته لګا مال غورونه لګي هغه اټینډنټ ما ته زما واقفو نو ما ته دا ولې څه چل دی بیمار دی که څنګه چې بیمار نه دی وې دې خو دلته مریضان نه ګوري دی خو سپیشلیست دی دلته چرته ګوري دی خو خپل کلینیک کې مازیګر بیا مریضان ګوري دلته خو دا جونیئر چې کم ناشتي دا به مریضان ګوري د دې بس صرف نوم استعمالي کې دی بشاته کمره کې ناشتي دا استاد لکه سفارش یا پیژنګلو نو بس دا یو کته بل مریض به نه ګوري ځکه چې بیا کلینیک کې سګوري نو دا صورتحال دی دا ظلم دی تاسو وایي بازم چې چا سره دی واسطه رااله یعنی زه اوس بیا وایم یو ځل بیا دا وایم چې ایمرجنسي کې تاسو لک ډاکټر ته لګوره چې هغه د چټانه تصویر خو نو باسي لګیا دی یعنی دا صورتحال دی نو د دې نه اندازه ولګوي چې دی به کم قسم دوی لیکي دی به سلی کې لګیای دا چې کوم سپیشلیست دی الله پاک دې ذاته ورسو چې دی سپیشلیست شو دی الله پاک دې ذاته ورسو چې دی سینیئر ډاکټر شو الله پاک دې ذاته ورسو چې د تنخواه د مراعات د عہدار دومره بره شو نو بیا به د مریض نه ګوري دی بیا په خپل او پی ډي دفتر کې نکینی او دا اورال خبره ده دا زه دا وایم چې دا بدقسمته غونته دغه د پېښور کې په دې غټو خاریو کې تاسو ګوره سپیشلیست ډاکټر په خپل کلینیک کې په خپل او پی ډي دفتر کې کمره کې بناستي او مریضان به بنفسي نفیس ګوري خو ناپرسانه حال هغه وړ خارونه هغه زینه چې هغه ځای کې 10 صورتحال وی چې تاسو نیوي چیک اند بیلنس نیوي یو او پی ډي کې ډاکټر سرجن نکینی هغه ام اس په دفتر کې ناشته دلته مریضان وته ناشتي ام اوس به ګوري میډیکل افیسر به ګوري او چې چرته زینو بیا مازیګر لاړ شه خیر دی بیا په کلینیک کې بنفسي نفیس ناشتي دا د سرکاري هسپتال د سرکاري ډاکټرانو تاسو ډیر واقعیت زموږ د اوریدونکو سره باسي کې دي شه دینه هم زیات واقعیت به وسري خدا ز تاسو دغه چالبازیان خیم دغه غلط کارونه ته خیم او دغه رڼات یاره ته خیم لک شانته دغه باندې به ویخیږي او بیا د یو ځل ویما چې د خپل حق د پر به تاسو هم کوي دا نه چې یو غلط کار کیږي لګیا دي تاسو خبر وکړه چې په الارچ کې یو لوی قطار ولاړو یو ویډیو چا جوړ کړه کم از کم دومره شو چې یو وینډو خو بل کولو شو یو کس خو بل کې نشته یو کاونټر خو بل کولو شو هغه وی کنه وی माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम कांटे तो कुछ हटा गए गुजरे जिधर से हम تاسو لاړې تاسو په 400 په وومن اند چلډرن هاسپټل کې راځړو کې تاسو یو کوریج وکړو مریضان په تکلیف کې وو بالکل روجه او ته گواهی دي زما د ځای تاسو لاړې او هغه تاسو کوریج وکړ سره پاره مو روجه په خله باندې تګي اوګي ستړي ستومانات او غرمه وا لاړې تاسو کوریج وکړو تاسو ورشه اوس ټیک ده چې تاسو سره مسله شروع کړه تاسو باندې اف آی آر کو حبس بیجا کې تاسو یو غیر قانوني طریقې سره کې خود شو د بیا د پیمرا ډیر د تبه چې د پیمرا دغه دی اوس کو داسو کا فرق ده ګورجی یو واقع شو واردات شو او تاسو دلته سړی غلا وکړه او ته چې د غلا سزا خو دین لاسونه کټ کول ته بتنه لاس کټ کینول ته بتنه لاس کټ کې نه تبه عدالت ته تبه اف آی آر ته تبه پولیس ته نو پولیس به دا غل بیان نسی او د سزا ور کوي ته ماته د پیمرا قانون خجه ته د ام اس ته د هسپتال ام اس
نو ته ماته وای چې دا د پیمرا قانون کې ته ایلیګل کې لګای زبا ما دا اکټو کو ته پیمرا ته درخواست وکړه او پیمرا به مانه دې جواب علي پیمرا به مال دې سزا کې تاسو کې چې ته په هر واقعیا کې صحافي ته وای چې ته د پیمرا خلاف ورزي دی وکړه د پیمرا خلاف ورزي ما وکړه ته ما پسې لاړ شه او دا زه چې صحافي هم نو زه بسکم زه د معاشره سترګې وګورم نیم زه د معاشره د خلکو د پاره د خلکو ته پوسټ لپاره بزنه زم مال الله پاک دا وسو دا طاقت راکړ چې ما سره مایک دی ما سره کیمرا دا ما سره یو اداره ده خبر نیوز خبر چینل دی تاسو سره ته چې د ادارې ته نشیتلې ته خپل طریقه بدای چې تاسو صحافي د یو اړخ واغشتو نو بیلانس کولو د پاره به ته د ام اس ورژن علي بالکل ام اس سیفت ناشته مال خپل موقف راکړه ته چې ما څومره خبرې د خلکو وکړي د ټولو انکار وکړه د دې ټولو دا رد کړه مسترد کړه دا غلط خبره کړې دا زما ډاکټران ناشتي دا مریض چې د په وجنې مرشه نو کوستا دا خبره ما چاپ نکړه ستا دا خبره ما اون چلوله نو ته ما پسې پم راته لاړ شه دا بیلانس شې نه کړي یو اړخ نه خبر ورده بل اړخ نه دی ورده تاسو سره دا اختیار کم نه راغو بیا ستا د پولیس سره دا اختیار کم نه راغی چې هغه د یو ادارې د مشر غیر قانوني کار حکم منی لګیا دي آیا کم ځای کې پولیس ورکړی شوی د ام اس ته کم ځای کې ډاکټر له پولیس ورکړی شوی د دښمنی دا او چې دښمنی د په ادارې کې بدل نه دی پولیس ساتي او بیا به هغه پولیس الیګل طریقې سره استعمالېږي نو دا چې بل تاسو کوم واقع شوی دا ام اس 400 هسپټل چې د بدقسمتانه په پاکستان په خیبر پختونخوا کې ډاکټران ختم شو بدقسمتانه په خیبر پختونخوا کې دا ورجه اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې اډمنسټریټر نشته ځکه د دوه غټو هسپتالونو یو انچارج دی بردا خو ډیره خبر ده د درې سکولونو یو هډ ماستر وکي د نورو هډ ماسترانو بلګ تنخواه بچی خلکو ته او درې سلو سکولونه دي بس یو هډ ماستر به چلی کنه د دې څه ضرورت چې د سکول لبل هډ ماستر دی او د پرایمري سکول لبل هډ ماستر دی او دغه لبل هډ ماستر دی د دوه غټو ادارو آیا خیبر پختونخوا حکومت سره دومره څوک نشته چې د دومره غټ هسپتال د لپاره یو انچارج مقرر کړي د دوه هسپتالونو انچارج به یو کس څنګه کې دي شي غیر غلطه طریقه کړې ده او که یو صحافي دی پر आवाज اوچتي ناغه به حبس به جا کې ګیریږي د هغه باندې بیا اف آی آر کیږي او غریب بیا عدالتونو او د پولیس چکرې لګي لکه دا د عوام د اوسمو وختي مرګري خبرو کړه تاسو زموږ د خلینو خبره واغښه نو صحافي خو به د خلکو د خلینو خبره الي کله کده د خلکو د خلې د زړه خبره نه کوي او د خلکو خبره اعلی چارواکو ته نه رسي دا صحافي نه دی دا زړه صحافت ولدي تاسو چې پیسې درکول چې تاسو تلوي د خلکو عوام مسله او هغه تاسو دا خبر وکړه چې دلته یو ماشوم مړ شو دی د بیغوره د وجنه د ډاکټر نه د دینه باوجود هم که تاسو ناست وي علف خان شیرپور د دینه باوجود هم که تاسو نتله نو تاسو به اخلاقی جرم کوته تاسو بنتله الله پاک تاسو دا طاقت درکړ چې تاسو دا کوریج وکړئ دي نو تاسو په هغه کې لاړ او تاسو هسپتال کې دنه نه نوته یعنی دنه واډون د تاسو نه تله بار تاسو کوریج کړی دي او دا خلکو خبره آن دی ریکارډ دي نو دې کې زما په خیال د یو علاقې ام ان ایز د یو علاقې ام پی ایز د یو علاقې منتخب نمائندگان د یو علاقې سیاسي مشران په کار چې غي په دې کې خپل کردار ادا کړي چې ولې دا صحافي چې نوم یو وړخته کې ایکس واي زد ارسو د څه لپاره تلو د عوامو د پاره تلو موږ هم د عوامو خدمت موږ سیاستدانانو موږ هم د عوامو خدمت د لپاره منډه وکړو موږ الیکټډ کسانو موږ هم د عوامو د لپاره په عملي توګه کولی نو دې کوي لګیا دي نو د سبا مرګرتیا وکړه او نن دا صورتحال چې یعنی یو صحافي باندې په دې بنیاد باندې اف آی آر کټ کړی کیږي چې تا کوریج ولې کړی دی کماستا ورژن نو غشتي بیلانس کړی مینو پرون په الارج کې چې دا ویډیو جوړه شوې ده دا سړیم په کار ده چې په د خلاف اف آی آر وشي کنه بجای د چې اف آی آر بشو هغه بل کاونټر جوړ کو او غوي چې بالکل دا او دا ویډیوز او دا کوریج خدا د ام ان ای او د ام پی ایز او د منسترانو د وزیر او د وزیر زمانو شوې دي نو څه کوي بس هغه په صحافیانو باندې اف آی آر کوي خزه ورسه بیا د اتفاق ته ګوره چې د غټیم کې موته ناستو کنه او روجه وا خو بیا د دې ډاکټرانو همیشه د لومبنه واقعا ما سره نه شو دي نه مخکې مشي وي دي دوی یره واټ کې ګرځیدل او زیاره د پښتو ملته ځانو نو سی سی ټي وی پټ شو وي کنه دا پښتون یواده ته زه پښتون نه ماده د پته احساس نه کیږي مونږ خو د کوشش کو چې د زرانه کداغه الو چې دغه مخ بلر کو چې دا هغه نوم هغه ته موږ دلته اکثر کالو کې موږ خزانه ته دانو چې ستاسو نوم څه دی حالکه د نوم دومره غټه خبره ده ماته کوم نوم خو نه دي خو موږ ته نوم نه وایي چې نو ولې زه پښتون نه ما چې ته ماته دا اصول خې چې د زرانو
وارډ ته ننوتې دی او د ګاینې ته تللی دی او د زنانو ویډیو جوړه کړې دي تا نه ښه زه پوهېږم زه صحافي یم تا نه زه ښه پوهېږم چې د دې څه اصول پکار دي د کیمرې اصول ما ته پته لګي تا ته کېدای شي پته نه لګي ایم ایس اف د دې مایک اصول ما ته پته لګي زه صحافي یم تا ته کېدای شي پته نه لګي ته به کېدای شي یو ځل کړی او زموږ روزانه په بنیادونو باندې کوو نو دا اسانه باندې ده د ښځو وارډ ته ننوتې دی ها نو بیا خلکو ته خو غواړي قوم خو ولې ګمراه کوي که نه یو ویډیو ښایه یو تصویر ښایه چې د دې ته تللی دی او په دې بنیاد باندې ما دغه پې کړی دی نو واقعي چې الف خان شیرپور صاحب آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے آئینہ مې ورته وښوده نو برا مان گئے لکه دا خو یو چهره ده او پکار چې ته اپریشیټ کوو ما تاسو ته ووایي چې پکار دی چې د ادارې مشر هغه چې راشو زما ورژن ماله زما موقف ماله زه تا ته یم چې دا کار داسې نه دی داسې شوی داسې نه دی داسې شوی بجای دی ته دا وایې چې راته ولې راننوتې ته ستا پر راغلی تا ولې دا کوریج کړی دی او زه به ستا په اف آی آر وکړم او ته پیم را قوانین خلاف ورزي کوې لکه د پیم را قوانین خلاف ورزي زه کوم لګیم نو ما پسې د ما خلاف پیم راته لاړ شه که نه ما له به سزا پیم را راکړي که نه ما باندې چې ته کول غواړې هغه وکړه که نه نو بجای دی چې ته ما پسې ور کونډه کې او په زور به کښېنې او کنځلې ورځې بدې ته ما دغه راکړه علامه اقبال الف خان شیرپور صاحب علامه اقبال وایي هغه د میر کاروان دپاره یو شعر دی نو هغه سخن دل نواز جاں پرسوز یعنی یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے یو اصول دی د میر کارواں د یو ډلې مشر د یو ادارې مشر د یو ګروپ مشر د یو پارټۍ مشر د یو ملک مشر د هغې دپاره څه پکار دي د هغه دپاره دا پکار دي سخن یعنې د هغه گفت چې کومې د هغه چې کومه خبرې هغه به دلنوازي د هغې خبرو سره به د زړه خوشحالېږي او د قرآن پاک یو آیات دی مصباح الله صاحب جماعت اسلامي امیر وختي ما چې ورته دا شعر وویل نو ما ته یې ویل چې د قرآن پاک یو آیات دی هغې ته هغه آیات بیان کړه چې مفهوم یې داسې چې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا ستا دا چې کوم خبرې دي دې کې لکه اټریکشن دی او دا ته نرم خوی په دې وجه باندې تا ته صحابه کرام او ستا چې کوم ملګري دي دا تا ته راجوخ شوي دي او تا سره مینه کوي او تا سره محبت کوي چې ستا چې کومه ژبه ده ستا چې کوم لینګویج دی ستا چې کوم دغه دی رویه ده او برتاو دی نو دا پولایټ ده دا نرم ده یعنی دا یو اصول دی چې د کاروان مشر د یو ډلې مشر دپاره به ډېر تاسو ته رویه وګورئ تاسو چې کومې خبرې کولې هغه ویډیو چې کوم تاسو شیر کوو دا ډېرو خلکو موږ ته دا ویلي دي ډېرو عوامي نمایندګانو موږ ته ویلي چې موږ دله کله تللي وو نو موږ سره داسې رویه اختیار کړې ده چې یعنې هغه د یو ادارې د مشر شان سره نه ښایي نو پکار دا ده چې داسې قسمه یو عوامي اداره د هغې مشر چې ټاکلی کېږي نو پکار ده چې دې شرونو ته وګوري چې دا ونه کتی شو او وشو نو چې بیا عوامي شکایت راشي نو بیا پکار ده چې دغه حوالې سره کردار ادا کړی شي د هغې خلاف کاروایي وکړي شي او دود که دود او پانې دې وکړي شي بلکل ښه ظهور صاحب تاسو یو خبره ډېره ښکلې وکړله کال به مخلو 65 سپرتریان مې دغه خبرې جواب موږ ته راکړي چې د دوه هسپتالونو یو ایم اس ښه بیا ګایني واټ دلته کې دا علاقې چې کم دي نږدې دي نو دې ته په کم نظر ګورئ شوګر میل او پیپر میل دې ځای نه لاړه موږ له خو هسپتالونه زیات پکار دي که نه نور ډاکټران پکار دي عمله پکار ده نو تر ورځ لګي کمې 400 هسپتال شړېدو طرف ته روان دي دا الف خان شیرپور صاحب دا خبره ما اي ډي سي صاحب سره یو میټینګ وی اي ډي سي هیومن رائټس سره ای کې دا خبره ما لګه چړله خو نه پیغام چې دا دې ټیکنیکل سلاسه ریزن وی وجه وی نو هغه زنه شامل ما ورته چې ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ټیک د چوزه کې د سپیشلیټي وی لکه تاسو وګورئ په پېښور کې چلډرن هسپتال شته په حاجی کم یادېږي مشهور حاجي کم الکه حاجي کم هسپتال دی بوده د ماشومانو غټ هسپتال نو آیا الارج کې د ماشومانو شوبه نشته کې ټي ایچ کې د ماشومانو شوبه نشته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس ماشومانو شوبه ختمه شوه نه هغه په خپل ځای دی خو دلته خپله شوبه ساتلې ده که داسې یو مسله راشي چې هغه ډېره پیچیده ده او ډېر غټ نو هغې ته کېدای شي هغه دی کې سپیشلیټي وي چې زه بس اوس دا باقي دې ځای نه د دې لیول اوس داسې شو چې دا اوس هلته بوځي لکه دلته وایي که نه چاڅدی هسپتال کې دا ته وایي که نه ریفر ټو ال آر ایچ ولې وایي دا هسپتال دی خو بعض پیچیده مسله داسې راشي چې هغه سپیشلیټي ډاکټر یا هغه سهولیات دلته نه وي نو هلته ولېږي نو ډسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال کې ګایني وارډ یا د ګایني شعبې نه ہونا زه حیران یم که دا چېرته ټیکنیکل دی کې څه فالټي خو نشم ویلی ولې ویل د سپیشلیټي شته نو دلته څه ضرورت دی ټیکنیکل فالټ باسې څه کېدي شي که نه په ټول پاکستان کې دوه هسپتالونه دي یو په سکر کې دي یو په رزړو 400 کې دی پښتونخوا دا دونه د عالمي معیار دغه دی دونه په تازه کې دا دې سټارټ کړي چې دې ته عمله نشي برابرولی دې له بیل سټاپ ورکړه د خلکو خو رزړو ته ځي خو دې ته ځي
خدا کمی دي د اختر نه پس چې کم دي کنه شپږ ماشومان مړ زمونږ شو ډېرې مسلې ها. د سیاست هم شکار شي صحیح دې کې چې کله اپاینټمنټونه کېدل نو تاسو ته پته لګي د دې ځای تاسو اوسېدونکي یې ها چې په نوکرو باندې جګړې وي ها. سیاستدان په خپلو کې نښتي ها. یو یې زما کسان باله بل یې زما کسان باله بل یې زما کسان باله څوک پکې عدالتونه هم پکې تلو کې تاسو خیال کې راځي عدالت هم پکې خلک تلو چې کله دا واغشته شو نو دغه سیاسي چې قلش په وجه باندې هغه شانته دیته عمل ورنکړو شو اوسم کا عمل علي ام پی ایز ام ان ایز یا منسټران یا چیف منسټر هغه پکې خپل کسان د کول غواړي نو په دې وجه باندې دا شته چې کوم سټاف دی نو د الټر ډیپیوټ کو هغه کې هغه نه کار اغشتي کې لګیا دي نو نه د پکار آیا خیبر پختونخوا کې ډاکټران ختم شو ټیکنیشنز ختم شو ټیکنیکل سټاف ختم شو څه چل دی ایون دا چې یو انچارج نشته میډیکل سپرډنټ دوی سره دومره نشه چې د تراولي او دا او چلوري شي چې دغه دا یو سپیشل دی او یو غټ هسپتال دی او ټیک ټاک هسپتال دی نو بیا د دې زینا د دې یو ډاکټر نه دوه شوبه د یو ادارې مشر دوه ادارې بغټ څنګه چلول شي او بیا د هغه سیستم بدل دی د سیستم بدل دی نو زه دا حیران چې د ټیکنیکل څه مسله چې دی نه غون غیر څه شو خزور صاحب سلور ام پی ایګانو یعنی یو د قانون وزیر دی یو د مدنیات وزیر دی پی ټی آی نه دوی منېګان دی په دې ځل کې زمون ذاتی لانجه خونه ده کنه صحیح ده قام ټول خپدي اکثریت خلک خپري تاجران خپري سیاسيان خپدي سماجی عوامي خلقي خپري ناغه دروین نه نالادي نو دغه ولې زترانی سي بل نشته یو بل بیچو دی ولا ورکی یو ډیسپنسری ته دی ولګي نو لغړ ډاکټران دي خلک دا زت نه دی یا نه د قام حقیقت یو مسلې زمونږه اورال چې کوم مونږه سیاسي په دې کې سم مقاصد دی یا وزیر صحت یا مونږ سیاسي ماحول ګورو کړه لفان شه په دا اورال دا مسله ده زمونږه چې مونږ د خپل پارټي یا د خپل حکومت غلط کار نه ښکاری دا مونږ دا شخصیت پرستیا یا پارټي پرستیا کې دومره مخ کې تلیو چې مونږ ته خو او بد کې مونږ بیا تمیز اغل ته ختم شي سراج الحق صاحب اکثر یو خبره کوي وی تیرا چور زنده باد میرا چور مرده آباد دا خبره نه ده پکار چور دې کاغذ تا دی او زما دی غلط کار دی انسان دی غلطي کیږي مونږ خدا نه وایو چې بس دا غلطي ته اډمټ کړو دا ته ویل چې دا غلطي شوه دا نه غني بس ته چاته بس مونږ ته جیل کې دی اچو نه انسان دی غلطي کیږي یا دا غلطي بیا اصلاح پکار ده دلته ام پی ایس دی دلته ام ان ایس دی دلته تحصیل ناظمان دي دلته یونین کونسل ویلیج کونسل ناظمان دي چیرمنان دي د دې ټول لپاره کار دي چې خپل کردار ادا کړي دا ټول عوامي خلک دي د عوامي خلک دي ته ویل کیږي عوامي نمائندگان دي ته ویل کیږي نو د عوامي نمائندگانو دا مطلب دی چې دوی به د عوامو د مسلو حل بکوي او دغه د لپاره به کوشش کوي هغه د لپاره به خپل आवाज اوچتي نو کو زه اوس دام چې زما د پارټي حکومت دی زما پارټي دا شي کړی دی دا کار داسې کړی دی نو به زه مخالفت نه کوم بالکل الله دې کې چې عوامي نمائندگان په دې باندې پیښې چې موږ واقعي او عوامي نمائندگان یو خلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تندر حق د نسبن حواله هر کله درته ام جی سبا وای ډاکټران خدا سے کار چې ځان کلینیک نه کولو کړی جی جی بدل تبا سے لړ شي وځه په دې کار نه کی وی کلینیک تراشه نو ضرور کې پیسې صحیح نوې ډاکټران یې وجه زمو د سکول نه تلې قابل او مو ته لکه ځانانو ته اسلام مالا او د مالدارو ته ګران دوايان لیکا نه کا پر بچي ضرور کې پیسې صحیح واسه خدام ډاکټر خپلم ډاکټر سرم ډاکټر صحیح تاسو غو د اختر ورځو کې هسپتال ته نه وتلی نه هسپتال ته نه ورغلی چاته صحیح مور صحیح هسپتال کې اپریشن کړو ورغلی پیسې لیکلې شکایت هسپتال نه مردان ها او د دنیو څخه وګولې راکړه چې کار باندې او نور په کله نه کلمو ته کې خلاص کړو کې مې په ګولې راته ولیکا نو بس نور بیا ما د هسپتال کې چې کوم څه څه کوي صحیح ده چې کې غازن چې ختمې کړي نه ښا السلام علیکم 65 بالکل تاسو له مقدر کو تاسو کالز کولې شی په دغه پروګرام کې مونږ چې کوم خبرو کړې په تناظر کې تاسو سوای صحت کارت کې چې څنګه ډیر ور خبرو کړه تاسو ته نه سونه پیدا تر لاسه کړی بالکل پاغیم را سره خبرې شریکول شي بالکل د ښکار ستاینه کو خو دې وخت کې د وزیر صحت لوجه چې کوم د 400 نه چې د پښتونخوا ټول هسپتالونو کې چې کوم اډمنسټریشن اغستی دي نو د اغوی چې کوم د جانچ پړتال پکار دي او د اغوی چې کوم د په کوم انداز کې دا غي چنو شوی دي دغه موږ داسې ویلو چې پرایویټ کیږي یا دغه شانتي سیستم روان کړی دي دا لفن شه په دغه باندې تاسو ته خبره کول غوښتل چې لکه دا دوه اقدامات یو چې صحت کارت یو زبردست وي چې ډیر زبردست منصوبه ده حکومت د پاکستان په تاریخ کې د صحت کارت چې کوم سیستم راغلی دی صحیح دا کال به کې والو خلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام. جی جی आवाज زما نه راځي. ستاسو आवाज مونږ ته ښه صفا راځي. جی وای جی ها نو چې د تعریف نه کړی شي دا غلطه خبره ده. د پاکستان په تاریخ کې صحت کارت چې کوم سیستم راغلی دی ډیرو خلکو نن ما اوس چې راتلم دی ریډیو ته دینه لګ مخ کې یو کس رنګو کو سپورې خبره شنو یاره مریضي بوتل دی زمونږ او سټنټ په ته بدلی 10 لک روپیا به هغه باندې لکه دغه خرچه راځي. نو ما چې دا اوس ګوره دا صوبایي حکومت دا 10 لک روپیا دی او غریب سړي د پاره او مزدور کار سړي د پاره دا ممکنه و چې د ورکړي وي نه نشو ورکولې. او د ګورنمنت صحت کارت په شکل کې چې کم خلکو سره د سرجری اوس خلکو یاره سب دغه اپریشن دی پکې نو موږ به اپریشن نه کوو نو سچل بکوي چې اپریشن نه کوو نو موږ له بس نه راکې نو دا تاسو هغه کس نه تاسو کې چې اپریشن دیو دی یا چې اپریشن کړی دی یا چې اپریشن لیکلی دی هغه نه تاسو کې چې هغه سوي دا هغه سره څومره لوی امداد شو چې دا هغه اپریشن فری دی او د 15 ورځو د کور ته د لاړ شي دا هغه د 15 ورځو میډیسن متلی کی او که د ډیلیوري مسله وي نو میډیسن مو ته فری ورکی ډیلیوري مله او کی او چې کور ته دین 1000 روپیا ولا د گاډي خرچه هم ورکی نو زم چې دا یو ډیر خو 2000 روپیا دغه د ټیکس نه کټ شي یعنی دغه د کارت نه کټ شي صحیح ده زسي دا ډیر خیر کارت نه کټ شي د دې دغه نه کنه په 2000 دغه ډیلیوري ده کم په صحت کارت چې ده کنه د حکومت د طرف نه دغه کارت نه چې کم دي 6000 روپیا هسپتال ته لاړ شي او 6000 چې کوم په دې باندې میډیسن چې خلکو نه روپیا ماغشتي کی زه تاسو دا وایم چې دا پیسې دا فند حکومت دا سوچ کړی دی چې دا مونږه په اقدام دي مونږ ستایو لکونه کروڑ روپیا مونږه فند هسپتال لور کوو خو دې کې اوس دلته ما چې دلته کې دغه صحت کارت ډیر ښه اقدام دی خو چې دلته کې دا ښه استعمال شي په دې باندې داسې دوايان یوزي په دې باندې داسې پیسې څنګه چې ضرور خبرو کړی چې مال په کې دیسي دوی راکړله دلته کې په صحت کارت کې چې کم کمیشن دغه کړی دي د دې جانچ پړتال نشته چرته کیږي زه تاسو خبره نو منسوبه چې کومه د خاصی طریقې دا انسان جوړ شوی منسوبه ده او انسانانه چلی لګي او بیا انسانان هغه چې د پاکستان انسانانه چلی د پاکستان انسانان په دې کې ځان له رو باسي د دې حکومت لکه موږ نشو ګرمولې صحیح. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. 6515 میں تاسو حکومت جوړه رقم منصوبه وروړه جی اوس ما او تای خرابو لګیو کمیشن پکې جوړو غلا پکې کوو د غلطي نو سزا جزا نشته کنه نو چې دلته کې حکومت داوی چې صحت وزیر د دې تناستي چې بس صبر وړي نو ګور وزیروم لکه صحیح غلطي حکومت وایي چې موږ کروڑ روپیا هسپتال لورکو یو سرکاري هسپتال او هغه عوامو ته نه رسی بجای د چې د کروڑ روپیا د هسپتال لورکم او د عوامو ته چونګ نه سي دا به انشورنس کمپنی لورکم او انشورنس کمپنی سره به دا معاهده وکم چې دا پیسې ډایرکټ عوام ته ورسي نو دا هغه لارې بند کړه چې هسپتال ته بدل زه تاسو ته بل واقع بیانوم په پېښور کې هسپتال کې ما یو پیشنټ اډمټ کړی و او دغه اپریشن او سرجری و زه چې کله ماته هغه اپریشن دغه ولي کله دا کله چې دغه ولي کله کنه جی جی میډیسن چې دا روړ اپریشن دی نو زه چې روانو مال مخله یو کس راغی زما پیژنګلو واقفو ها په خیر سکه ما ته استا ما خود ته ډیوټي دا وې ته سکه ما دغه شانت اپریشن لیکلی دا دوی ویرا کړه چټه هغه زه واپس په کمرې ته بوتلم هغه هسپتال کې دا ډېر مخکینه خبره او هسپتال په کمرې نه د الماری نه مال د اپریشن ټول سامان راک یو یا دو شیرونه اسما د خدای په دې منه غلطي یو یا دو شیرونه پکې پاتې شو ډېر غټ شاپر راته ډک ماته دا یو دی یا دا دو شیرونه دا چرته بازار نمبر شره وړه او دا نو ټول میډیسن د اپریشن تعالی ما درکل دا ورشه یو بازار نمبر وړه الف خان شیرپوسه دا شیرونه با هسپتال تتلل خدا به د ملازمینو کورون تتلل د جمال دارا کنده کم زیاده پارو تم د هسپتال کې دا استعمالول د پارو کنه ورکول خو چاله نه کنه دا کس خو زما واقفو زما پیژنګلونو مال راکل ار چاله خو دا نه ورکول ګورنمنت وی چې دا پیسې هسپتالونو لور کوم او دا امپلایز او دا هسپتال عمله یا دغه ځای بابوګان وغیرہ خوري نو خدا دا چې دا ډایرکټ عوامو ته ورسي نو هغه پیسې ډایرکټ اوس عوامو په باندې لګي دی هغه کس چې دا اپریشن کیږي هغه د 1 لک کې 2 لک کې 3 لک 10 لک روپو پورې دا هغه په اپریشن باندې چې پیسې لګي هغه ګورنمنت ورګي دا یو ډېر اقدام دی ډېر ښه اقدام دی دین علاوه یو بل سیستم چې کم تاسو چې پرایویټ کیږي لګیا دي هسپتالونه پرایویټ کړه دا ام ټي آی یو دغه دی میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشن میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشنز ایکټ دی 2015 کې دا ګورنمنت یو ایکټ انټروډیوس کو یو ایکټ پاس کو او په هغه کې داغه مقصد دا و چې را دا چې کوم ټیچینګ کالجونه دي انسټیټیوشنز دي میډیکل کالجونه دي او د سره افیلیټډ تړلې چې کوم هسپټلز دي نو دا خود مختیاری دی لور کړه او خود مختیاری مقصد دا چې د استعداد کار کې اضافه وشي
د دې کارکردګي لږه زیاته شي دا په خپل خپو باندې اداره ودرېږي او خپل اخراجات ډېر حده پورې په خپل پوره کړي نو ډېر حده پورې دا هسپتال چې کوم ام ټي آی اکټ کې راغلي دي نو هغه ډېر حده پورې دغه استعدادم ټیک شوی دی خوشوي دی او هغه خپل اخراجات ډېر حده پورې پوره کوي حکومت مغه لا ګرانټ ورکوي هر کال حکومت دغه هسپتالز لا ګرانټ هم ورکوي خو یو اکټ روړو دغه کې مختلف اوس ډېر غټ اکټ 24 پیجز دي دغه هغه مونږ دغه اوس پکې 2018 کې هغه کې یو امندمنت نورم شوی دی او اوس 2022 کې هغه کې بل امندمنت یعنی ترمیم کوي لګیا دي منظوري دغه او شو چې دا پرایویټ چې کوم ټیچینګ هسپټلز دي او ټیچینګ چې کوم انسټیټیوشن دي نو هغه هم په دې ام ټي آی اکټ کې راولي او هغه هم د دې اکټ د لاندې به هغه شانته انکټ کوي او هغه شانته بلکه عمل کوي نو په هغه کې مختلف دغه دي نو د خود مختیاري غونټي ورکړي ده د بره د احکاماتونه او د بره د مداخلتونه د هغه نه خلاص کړ او ګراوند ریالټیز په هغه هسپټل کې دنه چې کوم مسلې وي څه طریقې سره هغه هندل کیدي شي یو بورډ اف ډایریکټر ول جوړ کړی دی د هغه مختلف بورډز بیا جوړ کړی دي ټیکنیکل بورډ به هغه بیل دی او هغه چې کوم سجیشنز بورډ دی هغه بیل دی او اورال بورډ اف گورنر چې هغه پر بیل جوړ کړی دی او هغه ته ویلي چې دغه اداره د غټ اداره چې دا تاسو په خپل مشاورت باندې او په خپل هغه ځای کې کینو هغه ځای کې چې کوم مسله راوچتيږي د هغه ځای کې یو سولوشن روباسي او د هسپټل د اداره چې د مخکې بوزي نو دا ام ټي آی یو ډیر خو زبردست ویما چې یو اکټ دی او پاره کې د ادارې د لپاره هم او د عوامو د لپاره هم ډیر خو یعنی سہولیات پکې نو دا دوا دغه چې د ګورنمنت په دې کې چې کوم دغه کړی دي اصلاحات کړی دي نو د موږ په کار د چې موږ دې صفاتو کو صحیح څنګه 65 میګران اوریدونکو دی وخت کې چې د صحت محکمې ته کوم برکی سیوي کې نو لیدناغه بس صرف وې جوړه د هسپتالونو نجسونه راځي د 400 د هسپتال د ایم اس صرف د دغه سرټیفیکیټو په لکه روپې چې کم دین هغه راغونډيږي چې کوم هغه د سخت کوي دغه شانتي په هسپتال کې مخه ته دغه چونه وشوله په دې باندې څومره پاندنګ چې کم دی پاشوي دي تحقیقات پکار دي ورسره یو پارک یو چمنګي شانتي جوړ کړی دي کله هغه وخت کې یو کله دې وخت کې دی یو کال کې بس صرف دغه وشو د پارک سیستم پکې نشته دی گاډي به چرته درې مریض ته انتخابي مشکلات دی وخت کې مریض ته چې کم دینو هغه را جوړ دي بل دلته کې زنانو لپاره بیل کاونټر پکار دي سړو لپاره بیل کاونټر پکار دي چې چټه واخلي دلته کې په هسپتال کې چې کم دی په میډیا باندې پابندي لګولې دي څه مقصد کې دي چې په میډیا باندې وسړي پابندي چې تغلنې نو د بچانه به مېریګا میډیا وځي چې سبو کی بل دا چې د دې کوم منتخب نمائندگان دیغي په دې ارث باندې سترګې پټې کړې دي چې د وخت کې هسپتالونو کې د یو صحت کارت نه علاوه خو هغه کوم چې کومه دوايان ورکړل کېږي د تحقیقات وکړي شي په هغه کې کومه پیسې کټ کېږي د دې تحقیقات وکړي شي نن نجی هسپتالونو ته دغه صحت کارت والے شي وی په سرکاري هسپتالونو کې ولې د دې لپاره عمل نشته او لا تیرې چې کم دینو غاینی وارد د دینه ختمي او هغه چلډرن وارد باندې دومره راشتي چې تل ډاکټرانو کمې دي او اکثر یو ډاکټر باندې دومره راش جوړ شي په دې بیلیم نوي دغه سیستم نوي خپه دغه کې چې کم لیفټ لګیدل لري په چلډرن هسپتال کې په دغه لیفټ باندې څومره پیسې لګیدل دي بل په څومره پاشوي دي حکومت وی ادارې وی د دې تحقیقات شي د کرپشن چې کم دی د دې لقام توخی د دې د 1999 مینواله 2022 پورې ماضی ولټول شي د تر اوسه چرته د بیچونه په بل ځای ډیوټي کړي چې د لنن د دوو غټ هسپتالونو چارج ورکړي دا د کم انصاف دی دا ظلم دی او دا ظلم چې کم دی د دې منتخب نمائندگان د 400 د ولس سره کوي نو 400 ولس ته داویم زمونږ ذاتی جنگ د عدالت کې چلیږي یو وخت بشي زمونږ صحافیان ملګری دي الحمدلله صحافیان ملګری به دا جنگ غټي خو قام ضرور پدې خبرو چې دا منتخب نمائندگان د دې ارسنه خبريږي مجال شته په دې ارسه باندې چپتي بس مړه دا مسله ختمه کا دا مسله چې کوم دره پده پکا نو مسله خو بزره پده پکا مقام بس کوي خلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی جناب څوک کوم زینا علم خان شیخو سبزو د مستاباس جماعت نه خبرې کوم جی جی ارګلې جی سبوای روجي ضرور سے سم جما سلام دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کولی مننا کې خبرو کړي تکړه سره دی کویا سره دی جی جی او زمنګ دمل د بارے قزان کویا خلکو ضرورت دی مهرباني او خاص کر زمنګ د خیبر پختونخوا لپاره جی جی یو خو په دې هسپتالونو کې دا کا د ضرور سے چې راستنه خو بالکل حقیقت یو لکه من په خپل سره
انسانان له همدغه صحت کارو همدغه سرکاري اسپتالونو ته ورته خو زمونږ وخت نه کېږي که نه جی جی بالکل